mp.news.pk ګرانو مینوالو زه یم شهاب خان او تاسو ګورئ دا وخت mp.news.pk. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده لوی اختر نن ولاړ یو په کوټه کلي کې کم چې د تحصیلي بریکوټ په دویم غټو کلیو کې راځي او په دې کې غټه میله لګي په هر کال کې زیات خریداران دلته راځي زیات چې کم څاروي وي کم چې د سنت ابراهیمي دپاره خلک دا عبادت خپلی هم په دغه صورت کې نن راغلي یو په کوټه کلي کې ولاړ یو تاسو ته به ښیو میلې ته به ورځو چې آیا څاروي څنګه دي ګران دي ارزان دي خریداران شته که نشته نو راځئ موږ سره کتونکو دلته کې زموږ سره استاد صاحب ولاړ دی شاهجان استاد صاحب د کوټې میلې ته راغلی د دوی نه به هم تپوس کوو. السلام علیکم سر جي. السلام څنګه لرو خیر دی دا راته ووایه جي چې څنګه دي څاروي ګران دي که ارزان دي؟ یاره جي څاروي خو به انتهایي ګران دي د عام سړي د استطاعت نه چې کوم دی وتلي دي د هغې وجه دا ده چې پته نه لګي چې په څه وجه باندې ګران دي د خلکو په ذهن کې یو هوا رالوتې ده چې مطلب د نور کلني په نسبت باندې لکه څاروي ښه کافي ګران دي. څه کال ډېر خلک پر یاد کوي چې دا څاروي ګران دي دا ولې ګران شو دا د کم ځای نه ګرانېږي ارزانېږي؟ اوس مطلب چې د خلکو اوس په حساب کتاب نه پوهېږو که نه چې وجه څه ده لکه د مخکې نه لکه چې مونږ ګورو د پرون په نسبت باندې نن بیا ریټونه ښه دي اوس پرون سی چلو شو نن سی چلو شو خدا د بیپاریانو یا مطلب زمونږ د عوامو که نه مې کیدی شي چې انشاءالله سبا د دې نه لږ ریټونه ښیي. نو زما په خیال چې بیا خو په دې ورځو څوک نه خو چې اختر ته بس یو ورځ پاتې شي یا په سبا له اختر بیا به خلک تقریبا جي د خلکو دا اراده ده چې نن څاروي والو که نن ورشي نو سبا خو به انشاءالله خامخا الو فکر یاد وته تاسو واخیستو که موږ بس جو تقریبا لکه هو اخلو اراده مو شته. صحیح ده جي مهرباني ډېره غرونه خلکو د خلکو نه ګران اخیستي دي نو څو او ګیاګانې هم ګرانې دي د بوس یو من چې دی په 1000 روپۍ دی نو دا به څوک برداشت کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. دا راته ووایه چې څه څه څاروي دي سره؟ جی زموږ سره دا میخین کټۍ ده سوندر دی وړوکې او جا نور مو خرڅ کړي دي. دا راته ووایه چې کچه څاروي د سره پکې شته که نه؟ او جي شته دغه شته. دا کچو څاروو ریټ څنګه دی نن سبا؟ یاره په مناسب ریټ باندې ورکوو جي. تاسو سره چې کم څاروي دي د هغې څونه دغه دي قیمتونه د دې قیمت دی د دې جوټې 75000 دا سوندر دی 45. ډېر ګران نه دي؟ یاره جي بس دا خو وخت خبره ده څه وجه د څه کال ډېر زیات ګران دي دا څاروي؟ نو بس دا خو راځي دي چې که نه محنت پرې وشي هر سړی ډېر فریاد کوي فریاد خو کوي خو دا چې دی نو بیپاریان هم واخلي بیا خدمت وکړي پوه شوې نو دا کړاوي هم ګران دی. د څومره وخت نه دا بیپار کې؟ راځي موږ خو کوو چې د 10-12 کالو نه کوو. نو څه پکې ګټې او که نه؟ یاره ګټه پکې هم راځي تاوان پکې هم راځي. صحیح دی جي صحیح. کتونکو یو بل غوایه ورسره دی ډېر غوایه دی ډېر خانداني نه دی؟ ولې نه ده جي؟ قیمت یې څونه دی؟ دا خو 1,00,000 روپۍ دي. والله ما خو یې ستا څاروی خانداني دی خو دا قیمت دی ولا ډېر خانداني؟ نه نو غوایه خپله دی که نه؟ نه د علاقو کې بس ګزاره ونه کوي؟ څه لږه ګزاره به پکې وکړو. څونه به پکې وکړو؟ 3,000 روپۍ پکې ګزاره وکړو. دا راته ووایه څه کال څاروي ډېر زیات ګران دي څه وجه ده؟ والله علي موږ خو اخیستې ګران دي موږ خو د بیې اخیستې دي. خپل دي نه دي؟ خپل نه دي هو. رښتا ووایه تا په څو اخیستی؟ دا خو موږ څه کم ده چې په 1,00,000 روپۍ اخیستې دغه 2-3,000 روپۍ پکې ځان وباسو. ښه زه درته یو خبره کومه بیا به راته وي چې دا دروغ دي یا رښتا دي. اکثر چې دا اخیستو والا راشي که نه نو تاسو ته ووایې دا په څو دی تاسو ورته وایې دا په لاک دی نو بیا درته وایي چې یاره جي لږ ښه شه د لاکو نه به ښه ونه شي نو تاسو ورته بیا په دې سر والا لاس کېږده یاره وایي زما دې الله ووایي چې دا خپل سر دی وایي څه پکې نه کېږي نو دا رښتا دي؟ دا خو رښتیا خبره ده دا سر خپل دی. خو تا لاس یخي خو هغه سر بیا هغه قیمت یې خپل یې که نه دا سر یې خپل یې ځکه دا ورته یادوو. صحیح شه مهرباني. څاروی خو د اخیسته نه دی رالو هسې اندازه لو خو د خلکو هسې یو نوم اورېدلی دی او په اسمان پورې تړلي دي نو زه وایم چې د خاص کر د اخیستونکو ته یم چې دونه تعدي مه کوئ خو د دې موقع نه یو غلطه پیدا لي خاص کر موږ پښتانه اکثر دا موقع ډېره لکه په دغه استعمالو که نه دا د یو ثوابي او د یو صحیح سنت ابراهیمي دغه دی نو په کار دی چې موږ پکې څومره تعاون کېږي چې موږ هغه وکړو. جی کتونکو دا وه د کوټې میله
په کمه میله کې چې ډېر په ګڼ او په غټ تعداد سره څاروي اخیستې کېږي. د دې خلکو ډېرې زیاتې ګیلې دي کوم چې اخیستو والا دي هغو دا وایي چې یاره جي دا ډېر زیات ګران دی. بیا زور عالم ما د خرڅولو والا نه هم تپوس وکړو نو هغه وایي چې کل ګران شوي دي، چوکر ګران شوي دي، نورې خرچې زیاتې شوي دي، بوس ګران شوي دي. نو د دغې وجې نه تاسو دا وکته سږکال ډېر زیات ګران دي څاروي او تاسو ته زمونږ ایم پی نیوز په سکرین باندې مونږ وښوه. د کیمرمین زرک خان سره شهاب خان، ایم پی نیوز، کوټه سوات.